د وای فای پاسورډ به څنګه معلومو د دې په اړه کې زیاتکر کسان په میسجونو په کمنټس کې تاسو کې د بل کس د وای فای پاسورډ به څنګه معلومو د چا په کور کې وای فای یا د چا په دفتر کې وای فای لګیدل چې داګه سره موږ خپل موبایل کنیکټ کوو او هغه وای فای چې د موږ استعمالو نو په دې ویډیو کې په دې په کوم چې دغه وای فای پاسورډ معلومیږي کنه او که معلومیږي نو په کومه طریقه معلومیږي یا کم کسان چې د پاسورډ معلومول شي دا غیر لپاره چې د ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې د ویډیو له لازم ورکوي د دې په اړه کې تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ ځکه چې زمانه تاسو ته پوسټ کړئ نو تاسو به په یوټیوب کې سرچ کړئ او قسمه قسم ویډیوګان به تاسو ته راغلي او هغه لپاره به تاسو قسمه قسم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې موږ د وای فای چې دا د خپل موبایل سره کنیکټ کوو نو که تاسو هلته سرچ کړئ نو هغه به تاسو ته قسمه قسم پاسورډ چې دا براوړئ او تاسو یو پاسورډ چې ټرای کوئ نو په هغې باندې وخت هم ستاسو ضایع کېږي بل لا چې هغه وای فای چې دغه ستاسو د موبایل سره نه کنیکټ کېږي هغه کس دغه موبایل سره به کنیکټ کېږي که چانسي چېرته د یو کس چانس دا ولګېدل چې هغه کس خپل وای فای ته پاسورډ نه چینج کړی هغه په انسو کې او په هغه اپلیکیشن کې هغه پاسورډ لاګی نو هغه کنیکټ کېږي اکثر بیا ځینې کسان لاندې کمنټس کوي وایي موږ چې دی پاسورډ معلومولی شو نو هغه د یوې نیمې وای فای پاسورډ چې دی هغه چانسي به ولګي نو هغه به معلومیږي نور چې دی د وای فای پاسورډ داسې د پردي کس چې دی هغه نه معلومیږي په یوه نیمه طریقه باندې معلومیږي او هغه په هغه طریقه معلومیږي چې هغه په موبایل کې کنیکټ وي لکه د بل کس سره په موبایل کې کنیکټ وي او ته راوالې او هغه په خپل موبایل کې سکین کړي کله چې تا سکین کړه نو ته دلته د هغې پاسورډ معلومولی شي او هغه وای فای چې دا هغه هم ته استعمالولی شي خو داسې ډایرکټ چې دی ته د یو کس په وای فای چې دا هغه تاسو نشئ استعمالولی نه د هغې هغه پاسورډ چې دی تاسو معلومولی شي بل هغه کسان دا معلومولی شي چې کومو کسانو د دې سبق وری د سیګنل د ختمېدو سبق وری نو هغه کس چې دی د وای فای پاسورډ معلومولی شي خو هغه هم د هر وای فای پاسورډ چې دی هغه نشي معلومولی بل لا کم کس چې دا سبق وری نو هغه به داسې په زولو شیانو باندې چې دی هغه خپل ټایم نه ضایع کوي چې ځي او د هر یو کس د وای فای پاسورډ چې دی دا معلوموي بل دا د پاسورډ مطلب دا دی دا چې موږ د دې لپاره ورکو موږ وایو چې زموږ دغه اکاونټ څوک استعمال نه کړي لکه فیسبوک شو یا د جیمیل اکاونټ شو دغه شان زموږ وای فای ده چې دا څوک استعمال نه کړي نو چې پاسورډ هر سړی په اپلیکیشن په ترو باندې معلومولی شي نو هغې پاسورډ پیدا څه شوه نو د دې په باره کې چې داسې په زول دغه سرچونه مه کوئ ځکه چې ټایم به یواسې ضایع کېږي کم کسان چې موږ معلومولی شو نو د هغې دغه ورلې که د یو کس په موبایل کې وای فای کولاوي او په کیو آر کوډ باندې ته سکین کړي نو د هغه هغه پاسورډ چې دی ته معلومولی شي یا کیو آر کوډ چې راولی په ګوګل کې سرچ کړي د هغې په باره کې چې زموږ ویډیو شته په هغه طریقه معلومیږي بل لا د بل اجازت نه بغیر چې ته دغه وای فای استعمالوي نو دا هم یو حرام کار دی نو دا غلط کارونه دپاره چې داسې په زول سرچونه مه کوئ نو د بل کس د وای فای پاسورډ چې دی دا نه معلومیږي او معلومولی هغه کس چې کم کس د دې سبق ویلی لکه څنګه چې مې درته مخکې وویل نو هغه کولی شي خو هغه هم د هر وای فای پاسورډ چې دی هغه نشي معلومولی که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ را داسې نور ویډیوګان دپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ